قتل شوي ده او خلک تباه او برباد شو د ګرمۍ د لاسه ابادي سه یوه شوه نو بوټي لګول پکار دي. تاسو ته چې کوم دنو کم بوټي چې کوم دنو تاسو سره ملاویږي د کم سیزن دی او اوس د پشکال سیزن دی او اوس تاسو کم بوټي چې کوم خلک ټوټوي ټای ګراس چمن چې دی نو دا په 100 روپۍ پوټ چې کوم نه هغه دی ورکه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو دا وخت د کم نرسری چې دی د ماندرین رابره او د جلوالانو د پل نرالاند دی نو دا نرسری دلته کې موجود دی. د وخت د شاعران چې زمونږ په خوانه مرګره د چکدره کې اوله د نرسری و داګینه پس بیا دلته راغی او ماشاءالله په خپل کاروبار کې د خپل بچی منوال کړی دی ورسره چې کوم خد خپل ځمکه خاون شوی دی د ټینشن چې کوم ریلیز دی لکه د خپل کور شانته د خپل ځمکه خاوند دغه نرسری کړی دا نو هغه خو به زما چې بیا اخوا زما او دغه ټول گرین دي دغه سيزون تاسو ته خیمه نو باغې باندې ډېر زیات وخت لګي خو به هر حال دلته چې کوم یو دا نرسری ده او یو چې کوم هغه طرف ته د نرسری فارم چې کوم هغه طرف ته شوی دی د شاعران نه بدلته بلندو باندې تاسو کو چې شاعران تاسو ته کوم کم بوټي چې کوم تاسو سره ملاويږي د کم سیزن دی او اوس د پشکال سیزن دی او اوس تاسو کم بوټي چې کوم خلک ټوټوي زرار یو سیز ملاويږي او لکه خوبانه لوچای او بادام او مالټي او کینوان د فروټو او نور چې کوم دی دا ګلونو بوټي او دا دغه ځنګلي بوټي دا ټول نن سره شته او ډېر کم قیمت اخلو چې پاکستان شین شیروره ګرمي ډېره زیاته شوې ده او خلک تباه او برباد شو د ګرمۍ د لاسه ابادي سه یوه شوه نو بوټي لګول پکار دي. دا سیزن دغه میوو د بوټو لګول لپاره ټیک یو که نه یو بل سیزن هم راځي په کال کې 2 سیزن جنوري فروری بیا ډېره ښیي. ها د کومو بوټو لپاره جنوري فروری د میوو د بوټو دپاره کم چې داسې لغړ بوټي که نه لکه خوبانه شوه لوچای شوه شلتالو کو د دې سیزون لپاره هغه ښیي او اوس چې کوم د ګوتو بوټي نو د دې لپاره وسنی موسم ښه دی د ګوتو د بوټو لپاره. تاسو سره د ګوتو بوټي هم په دې وخت کې میلاویږي؟ هر یو شی میلاوي. ښه د کوالټي څه پوزیشن د اکثر خلک پر یاد کوي چې سړی سې ویسي او بیا چې کوم دی نو چې په کوم دغه باندې وړي هغه شانتي نه نو زمونږ سره خو اصلي بوټي هم یو دیسي خو زما سره خو خیر ډېر کمتري او نور د دې نورو سره عمومي زیاتر د سرکاري خلک چې کم دي دوی هغه دیسي بوټي واخلي خلکو له ورکړي هغه بیا په لکه غوڅ یې کوي په پلپ نه ماتېږي هغه د 150 روپو بوټي او دوی باندې په 200 خرڅ کوي. د غوڅ خبره دې وکړه په دې غوڅ کې یو قسم راځي پیکان زما سره دلته کې ونیم ولاړې دي خټکي دي ښه مزېدار دي هغې بوټي هم ښه شته ښه د پیکان ونه هغې و د زما خیال دی زه چې بیا دې لکه ودې شو کول نو ګوره ماله به ترې راکوې پیکان ټیک شوه. ډېره مننه ده تاسو وکتل شاعران چې کومه نرسري ده خپله او د ده سره خپل بچي هم په روزګار دي دا ایور ګرین بوټي دي ورسره چې کوم دی نو دغه نور بوټي دا ورسره خونان دي او دغه شانته دغه الوکاټ او ورسره دا هم داسې هغه سر تر شاعران نرسري چې کوم دی نو هغه رسېدلې ده دې طرف دا تاسو ګورئ لاندې هغه سایډ ته دغه هغه ځای ته تللی ده شاعران چې کوم دی دې نه علاوه دلته چې کوم دی نو کورین ټای ګراس چمن چې دی نو دا په 100 روپۍ پوټ چې کوم دی نو هغه دی ورکه او دغه هم موجود دی او هغه د پیکان بوټی چې کوم دی دغه د لګولی دی او دا وایي چېرې 2 کاله پس چې کوم دی پیکان بوټی دانې نیسي دا غوڅ دی خو د کور شانته ګنګوچې نیسي چېرته بیا به زه تاسو ته وښیم ډېر ډکي بهرحال شان نرسري چې کوم دی ډېر وخت نه د اقدام ته چې کوم دی نو خپل خدمات وړاندې کړي دي او الله دې ښاد او آباد لري.